کې د ډومبي د ټیکس د مینو ته چې کله راشو نو مغه د بولډ د ایټالیک د انډرلاین سټرایک تھرو سوپرسکرپټ او سبسکرپټ د دې ځای نه هم چینج کیږي او دلته دا ځینې شارټ کټس هم دي د بولډ ایټالیک انډرلاین دا دلته شارټ کټس دي. اوس زه ټیب 2 یو بل ټیب ایډ کوم نو په دې کې به موږ دا پریکټس وکړو. فارمیټ ته راځم او فارمیټ کې ډومبي بولډ ایټالیک انډرلاین باندې خو تاسو پوهیږئ. سټرایک تھرو ځکه څه لیکل وکړم اوس په دې کې زه غواړم چې زه دا بولډ کم نو یو خو د دې ځای نه کولی شو کنټرول بي هم پریس کولی شو او که د دې ځای نه کوو فارمیټ ته به راځو په ټیکسټ کې به بولډ کوو نو هماغه اپلای کیږي بولډنس په اپلای کیږي. ورپسې زه یو فار ایگزامپل زما دا کرخه زم چې دا ته زه ختمه کم یو چاته زه ویم نو څه به کوم فارمیټ ته به لاړ شم ټیکسټ ته به لاړ شم او سټرایک تھرو باندې به کلیک کم نو د دې مطلب دا شو چې دا ته کټ کول دي خو هغه ته صرف په نښه کول دي یعنی ټول دا زه ډیلیټ کولی هم شم خو په نښه کولو لپاره ما څه وکړل په دې باندې ما د پاسه یوه کرښه راښکله. زیاتر چې کله مونږ چیکینګ کوو نو یا یو څیز یو ډرافټ تیار شي او مونږ غواړو چې دا سنټنس ختم کا دا ټیک کا ریسرچ بیسډ کې نو په هغې وخت کې هم دا څیزونه پکارېږي. دغه شانتې زه دا سلیکټ کوم او فارمیټ ته راځم ټیکسټ ته زه رالم نو دې کې اوس تاسو وګورئ دا سایز دی نو دلته انکریز فونټ سایز او ډیکریز فونټ سایز د دې شارټ کټ دا هم دی ته دې پلس ووهې دا به فونټ سایز به انکریز کوي او چې دا ماینس ووهې دا به دا فونټ سایز ډیکریز کوي. نو دا شان دا ټول فارمیټ شو. اوس کیپیټلایزیشن دی نو په دې کې لوور کیس دی په لوور کیس کې به دا ټول چې څومره لیکل دي دې کې وګوره دا ډي کیپیټل دا ډي به لوور کیس ته ټول سمال شي. فارمیټ ته زه بیا راځم ټیکسټ باندې کلیک کوم او په کیپیټلایزیشن کې ځکه اپر کیس وم نو دا به دا ټول په ټوله چې څومره دي دا به کیپیټل لیټرز شي. دغه شان بیا فارمیټ کې ټیکسټ ته راشم او په دې کې ټایټل کیس وم نو ټایټل کیس په یو باندې کار نه کوي دا په دوه درو کار کوي. د هغې څه مطلب یعنی چې کم څومره دا ورډز دي د دې ټولو ړومبې چې کم لیټر دی هغه ټول ټایټل کیس کوي یعنی ړومبې به کیپیټل شي او نور به بیا سمال شي. چې په ټایټل کیس کلیک کم نو اوس وګورئ د ان نیم ان کیپیټل شو د ډي کیپیټل شو او د فلوز کې اف کیپیټل شو نو دغه شانتي دا ټایټل کیس شو. اوس مخکې ما په ورډ کې کړی وه چې مونږ فار ایگزامپل د واټر یو فارموله لیکو نو مونږ لیکو چې HTO اوس دا ټو خو به لاندې راځي نو څنګه به کوم زه به دا اول دا سلیکشن وکم دلته فارمیټ ته به راشم ټیکسټ فارمیټ ته راغلم دی کې ما سوپرسکرپټ او سبسکرپټ نو زه به سبسکرپټ وهم نو دا به لاندې لاړ شي. دغه شانتې که زه دا فارموله لیکم چې ایکس سکویر پلس وائی سکویر نو د هغې دپاره بیا څه کوم نو زه به دا ټو سلیکټ کم اول فارمیټ ته به راشم په دې ټیکسټ کې به زه بیا سوپرسکرپټ وم. دې سره خوا کې لیکلی هم دي چې تاسو کې کنټرول پلس او ډاټ دا په کیبورډ کې پریس کې نو دا به سوپرسکرپټ ته ووړي نو زه دا په دې کلیک مې کو دا سوپرسکرپټ ته واوړېدو. اوس زه دا ګورم څه وکړم په کیبورډ کې کنټرول او ډاټ زه کلیک کوم نو دا په خپله سوپرسکرپټ ته واوړېدو یعنی دا شارټ کټ د کیبورډ. پیراګراف کې بیا پیراګراف سټایلز دي نو بارډرز اینډ شیډینګز دي چې کوم مونږ دې له د دوو لاین له مونږ بارډرز ورکو نو فارمیټ ته به زه راشم او په دې کې بارډرز اینډ شیډینګ باندې کلیک کوم نو اوس دا څه وایي چې دا مونږ داسې کوو اپلای کوو نو دا د په ټول د په ټول پیراګراف دا اپلای کو یعنی په هغه ټیکسټ اپلای نه کو که زه دلته یو انټر ورکوم او اوس زه په دې اپلای کوم فارمیټ ته زه راځم بارډر اینډ شیډرینګ ته او زه ویم چې دا لاندې ترې راشي نو دا اوس وګوره دلته ترې لاندې راغی. دغه شانتې فارمیټ کې بیا دا پیراګراف سټایلز کې بیا هیډینګ 1 او هیډینګ 2 دا د دې خپل چې کوم مخکې نه ټمپلیټس کې یوز شوي دي نو هغه موږ د دې نه ډایرکټ سلیکټ کولی شو په دې په ځای د دې چې موږ دلته کې زیات کو بولډ یې کو نو هغه الریډي دغلته اپلایډ وي نو موږ څه وکړو سیلف سلیکشن وکړو فارمیټ ته راشو پیراګراف سټایل ته هیډینګ 1 زه ورکوم اپلای هیډینګ 1 نو ټول په ټوله چې کوم دی هیډینګ 1 ته اپلای شو. څه چلو شو د دې فونټ سایز چې کوم دی دا 20 ته واوړېدو
په فارمیټ کې بیا دغسې الاین اینڈ انډنټ دی لیفت طرف ته سنټر ته رایټ ته دا دلته دا دې ځای کې شته هم جسټیفایډ او ایکسپلین کړي مې هم دي انکریز انډنټ مخکې وروستو بوتل را بوتلل دي دغه شانتې لاین اینډ پیراګراف سپیسنګ دی نو هغه ما دې ځای کې دا ایکسپلین کړي دي بولټس اینډ نمبرنګ هم دلته کې ما ایکسپلین کړي دي دا دې سره دا فارمیټ مینو چې کومه وه دا ختمه شوه اوس ټیبل هغه کلیر فارمیټنګ څه و چې کله مونږ وایو چې د دې نه دا کم چې په دې بولډنس یا دا څه اپلای دي دا دې زه لرې کم نو د به څه وکم کلیر فارمیټنګ باندې به زه دا کلیک کم ښه د ده نو د اصل کې د غټ فارمیټنګ لرې کو یعنی ټیکسټ فارمیټنګ یې لرې نه کو د دې ځای نه چې کوم زه فارمیټنګ لرې کمه نو ښه د دا ولې نه علي د باندې هیډنګ اپلای شوی دی دلته سټایل که زه دا نارمل ټیکسټ ته واړم نو دی به واپس نارمل ټیکسټ ته ووړي خو که په دې زه کلیر فارمیټنګ کلیک کمه نو دی هم د سایز نارمل ټیکسټ ته دی ووړي چې کوم د آلریډي دی خو که زه دا هایلایټ کم نو بیا به څه چل کېږي ما دا هایلایټ که اوس زه دا سلیکټ کوم او دې نه زه کلیر فارمیټنګ کوم نو د نه هغه هایلایټ او دغه څیزونه لاړل ختم شو ورپسې ټولز مینو ده نو په ټولز مینو کې ډومبي سپیلنګ اینډ ګرامر چک دی چې ما ویلو چې په دې کې کم ټیکس دا اوس چې وګورئ دا لیکلي دي نو دا اصل کې ګرامیټیکل مسټیکس دي ګورو یو د ټولز نه دې ځای ته راشو په دې هم کلیک کولی شو او دلته شارټکټ هم پروت دی نو زه دلته ګورم نو دې کې شو سپیلنګ سجیشن ګرامر سجیشن او زه په دې کلیک کوم نو دا اوس وګورئ دا دلته ما څه وکړل په ټولز کې ما شو سپیلنګ سجیشن باندې کلیک کړ یعنی هغه ټیک شو اوکې شو نو دلته چې اوس کوم سپیلنګ دی وایي چې دا غلط دی نو هغه هم دې ما ته په نښه کوي خو یو څیز ته به پام کوئ بعضې نیم وخت کې یو ټکي وي چې هغه په امریکن انګلیش کې بل شانتي وي او په بریټن انګلیش کې یو بل شانتي وي لکه زه که د کلر سپیلنګ لیکم که نه نو COLOR دا په امریکن کې دی او که زه ولیکم COLOUR دا په برټش کې دی ټیک ده نو دلته اوس تاسو وګورئ د کلر د لاندې د څه نښه را نه کړه خو د دې یو نه یې راښکله ټولز کې ورډ کاونټ دی چې په ورډ کاونټ کې مونږ ته پته لګي چې زما په دې ورډ چې مالا فایل څومره دی کې څومره ورډز دي څومره کیریکټرز دي چې هغې سپیسز نه علاوه څومره دي او ډسپلی ورډ کاونټ وایل ټایپنګ که زه په دې کلیک کما او اوکې کما نو دلته به دې اوس ماته ورډ کاونټ ښیي ټیک ده که زه لیکل کومه څه ګډې وډې ولیکم نو دلته دې چینج شو دغه شانتې دا چینج کیږي که زه دې ځای نه دا بندوم نو هم هایډ ورډ کاونټ باندې کلیک کوم که بیا یې راولم نو ټولز ته به راشم په ورډ کاونټ کې به زه کلیک کم او دلته ډسپلی باندې به دا به زه چک کم او نه پس به زه اوکې کوم نو دې سایډ ته به دا راښکاره شي اوس زه څو کم سپیلنګ اینډ ګرامر کې سپیلنګ اینډ ګرامر چک کوم نو دې څه وایي چې چینج سپریټ دی ټو دې ته کامه ورسره ولګوه او دې ته یې چینج کړه زه ورته یم داسې ایکسپټ یې کړه ویې کړه نو دی وایي چې چینج داسې دا نیم چې دی ته چینج کړه نو که زه یې غواړم نو زه به ایکسپټ کړم دغسې فلوز نو زه ایکسپټ کوم داسې دی وایي چې دا اباوټ په ځای دلته اوور یوز کړه نو زه دا هم چې چینج کول غواړم دغه شانتې دا که چینج کوم نو ایکسپټ او دلته وایي اننون ورډ ان اورتوګرافیک دا د ده په ډکشنرۍ کې نشته دی وایس ټایپنګ دی نو وایس ټایپنګ کې که زه ورته وایم چې دا شروع کوم او زه کلیک ټو سپیک اول زه دې ځای کې یو انټر وهم زه ورته وایم اول خو به دې ما نه مایکروفون غواړي چې دا الاو کړه زه ورته یم الاو کړه Once upon a time there was a crow او زه واپس بندوم نو هغه ما چې څه ووی هغه د ډایرکټلی کنورټ کړه دې سیز ته سپیچ ټو ټیکسټ وایي دا هم AI یوز کیږي چې ته په خوله سوی کوم سپیچ ته کې هغه د ټیکسټ ته کنورټ کوي په دې کې دا انګلیش یو کې دی که زه دا لینګویج سلیکټ کم دې کې دا راځي دا مختلف راځي په دې کې پښتو پکې نشته شکر دی دونه پښتانه لا دونه تکړه نه دي ښه دا د اردو پکې شته اوس پښتو پکې ولې نشته
نو خپل ځان ته وګورئ او غیر چاپیره ماحول ته وګورئ چې پښتانه په کم ځای باندې دي. دغه نه وروځو دا بیا ټاپک دی خو دا د سپیچ ټو ټیکسټ مقصد هم دا بیا آډیو دا نو مونږ سوکو چې دا صرف ما ته راغل دی دا ما چک کړو چې زما کم دا یو اکاونټ دی دا یو ما یو کورس کړو په هغې کې دا سیز ما ته میلاو شو د هغې په وجه باندې کورس په پیسو او ګوګل پرومپټنګ او ګوګل اسنشلز چې کوم کورس دی په هغې کې دا سیز میلاویږي. جمنای دا نو جمنای هم همغه دی چې کوم دی ستاسو ته به نه ښکاري کیدی شي د هغې وجه دا ده چې دا د جمنای دا د خپله اے آی ده څنګه چې چیټ جی پی ټي ده داسې د ګوګل والا جمنای ده او په دې کې به ته پرومپټ ولیکې په دې جنریټیو اے آی انشاءالله زه کورس جوړوم په هغې کې به دا زه ډېر ډیټیل سره ایکسپلین کوم. اوس د دې ځای نه دا فلحال دلته پرېږدو څنګه پکې کولی شي ایډز آن دلته ګورم خیر د ایډ آنز باندې کلیک کو ګیټ ایډ آنز کلیک کو نو یو ډایلوګ باکس به راشي او په دې کې چې کم دلته اویلیبل دي یعنی د مونږ دلته ګورو میل مرج دی. میل مرج څه کوي چې دا ستا یو لیټر راواخلي یا چې ستا ایمیل لیکلی او هغه په یو ټایم باندې مونږه ډیرو خلکو ته هغه ایمیل لیږو یا یو لیټر لیږو په هر چا ته انویټیشن ورکو او د هر چا خپل نوم چې کوم دی مونږ وایو چې هر چا ته چې دا ځي نو د هر چا ته خپل نوم راشي د هغې لپاره بیا مونږه میل مرج یوز کوو او کوم ځای کې د هغه یوزر نیم وي بس صرف هغه دی په خپله اټومیټیکلی چینج کوي او هغه ایمیل دی لیږي. دغه شانتې دا اے آی ویډیو جنریټر دا پکې نوي څیزونه راغلي دي داسې ډاکوساین نوټ بک دی مایند میپ میکر دی دغسې کانټیکټ والا دی بلها ډېر شیزونه دي په دې کې د میتھس چې کوم فارمولې ایکویشن لیکلي نو هغه میتھس ټایپ دی دپاره یوز کېږي. دغه شانتې پلیجرزم چیک والا دی جی پی ټي دی او ایس ای او دپاره یوز کېږي. دا ټول ایډ آن دی کې یوز کېږي. زه یو سمپل غونته کې ایډ آن درته ښیم چې هغه څه دی چې مونږ ایکسټینشن ته راشو او دلته پکزابې فری ایمیجز په دې باندې کلیک کم کېږي نو زه پکزابې دلته کوم او سرچ ایمیجز باندې زه کلیک کوم نو دې څه کوي دی بیا مانه دغه غواړي اترایزیشن غواړي او ډېر وخت شوی چې ما دا ایډ آن نه دی یوز کړي نو د دې وجه باندې هم دا دې مانه بیا تپوس غواړي. ایکسټینشن ته راځم بیا دا دې راغی یعنی پکزابې چې کوم دی که نه یو ویب سایټ دی څنګه چې پکزل دی پکزابې دی دغه شانتې unsplash.com چې فری ایمیجز پې پراته دي داسې پکزابې هم دی په دې کې په پیسو باندې هم وي او فری هم وي ټیک ده رایلټي فری ایمیجز اینډ رایلټي فری سټاک یعنی که دا تاسو یوز کې نو دا تاسو ته دا نه وایي چې دا مطلب په پیسو نه دي یا ستا په کاپی رایټ ایشو نه جوړیږي نو دا د پکزابې دا ویب سایټ په دې باندې یا انسپلیش شو یا پکزلز شو کم شو هغه دا فری ایمیجز تاسو له درکوي. یوازې ایمیجز نه دي بلکې دې کې تاسو ګورئ فوټوز هم دي ویکټرز هم دي ویډیوز هم دي په خپله ایکسپلور کې زه دونه ډیټیل کې نظم نو د هغې یو ایډ آن دی بس دلته به صرف سرچ کم فار ایگزامپل زه کیټ سرچ کوم او د کیټ به دې اوس یو هغې باره کې به چې څومره پکچرز دي فری به دې ما ته راواړي هم د دغه پکزابې نه یوز کړي نو ځکه زه دلته انسرټ کوم یو ځای کې به زه کلیک کم ټیک ده او چې په دې پاسه زه کلیک کم نو دا به دې ته ایډ شي او دا نیټ سره تړلی دي چې نیټ د سره وي نو دا ګوګل ډاکس به هم کار کوي او دا ایکسټینشن به هم کار کوي نو دغسې ایکسټینشن به لا ډېر څیزونه پکې دي دغسې هیلپ دی نو په هیلپ کې ټریننګ او په ټریننګ چې کلیک کړو نو موږ ته وایي چې څنګه ګوګل ډاکس به ته څنګه یوز کوې دا ټول ټریننګ دلته تاسو ته درکړي. ټپس فار فارمیټ اینډ کسټمایز یور ډاکومنټ سټرانګ پروپوزل لپاره سایټیشن او دا ټول هر څه په دې کې ټپس ټو یوز جنریټیو اے آی او دا ټول ټپس په دې زه کلیک کم نو دې څه وایي چې ګوګل ورک سپیس او ګوګل ورک سپیس په پیسو دی نو فلحال دا به پرېږدو. دې سره دا د ګوګل ډاکس دا چې کوم دا اوس یو اگزامپل دی چې سمپل رپورټ جوړولو لپاره نو اول ټایټل دی نو ټایټل مونږ دا سلیکټ کوو
او بولډ باندې کلیک کم او که زه سنټر ته کول غواړم نو دلته به راشم او په دې کې دا سنټر لاین لیکلی دی او شارټ کټ څه دی کنټرول پلس شیفټ پلس ای نو په دې به کلیک کم دا به سنټر ته شي که زه دا ډیلیټ کول غواړم نو زه به دا ډیلیټ کولی هم شم بیا هغه شانتې اول د سره خو زه د دې نه دا 1 2 3 ډیلیټ کوم چې ښه اوس څه کوو اول مونږ دا سلیکټ کوو نو مونږ وایو چې نمبرینګ ورکو نو ما دا سلیکشن وکړو او زه دلته راغلم او دلته نمبر لیست باندې مې کلیک کړم دا نمبر لیست ته واوړېده که زه وایم چې د 1 2 3 په ځای د اے بي سي راشي نو زه یا رومن نومرلز نو زه دا سلیکټ کولی شم دغه شانتې که زه دا فارمیټ یوز کم نو دی به دا فارمیټ رحمه دا خبره غلطه شوه ها اوس به څه وکړم زه دا سلیکشن وکړم د دې او که زه دا بولډ کوم نو په کیبورډ کې شارټ کټ څه دی کنټرول او بی دا به زه پریس کم نو دا به بولډ شي او زه دا سلیکشن کوم که هغه شارټ کټ مونږ نه هیري نو مخامخ دلته بی لیکل دی په دې به زه کلیک کم نو دا به بولډ شي دغه شانتې زه دا سلیکشن کوم بولډ کوم او که زه یم چې انډرلاین دې شي نو کنټرول یو یا دا ځای کلیک کوي نو دا به انډرلاین هم شي تر دې سره دا ګوګل ډاکس ختم شو زما دعا ده چې الله مو کامیاب او کامران کا او خدای دې مونږ ټول ښه ډېره خوشحالو او د حلال رزق راکړي آمین